نبی علیہ السلام مبارک فرمای چاته چې سلور سیزونه ملو شو د انسان ته د دنیا عظیم نعمتونه ملو شو او دا انسان د دنیا عظیم ترین انسان دی. شوق سره لک سبحان الله وای چې باندې پته صحابه د الله رسول سي نمبر 1 نبی علیہ السلام مبارک او فرمایل لسانا ذاکرا د چا جبه چې په ذکر باندې امختی چاته چې دا جبه ذکر والا ملو دا چې دی ارس کینو الله الله بکی الله الصمد بوي استغفر الله بس د جبه په دې عادي د درود شریف بوي ارس کوي دا جبه په دې عادي دا. نبی علیہ السلام مبارک فرمائی دا انسان د دنیا عظیم ترین دے. نمبر 2 وقلبا شاکرا او داسې زړه ملو دی چې هغه هر وخت د الله په فیصلو باندې مطمئنی او د زړه نه اوازونه وځي چې ربا شکر دی او شکر دی خدای رضای مدرنه شکر دی. دا زړه چې چاته ملو دی د دنیا عظیم ترین او سکون ترین او مالدار ترین انسان دی. نمبر 3 آغا جسم چې هغه په تکالیفو باندې صبر کوونکی دی او اموخته دی. داسې جسم چاته ملو دی چې د خدای په تکالیفو باندې خوشحاله دی. الله وی د دنیا عظیم ترین انسان دی. نمبر 4 اخیره جمله وی نمبر 4 داسې ښځه ملو د انسان دا چې هغه د په مال کې خیانت نه کوي د په عزت کې خیانت نه کوي. لنډو الفاظو کې هغه د مال محافظه ده هغه د عزت محافظه ده. دا سلور اشیاء چې چاته په دنیا کې ملو دي گویا لنډو الفاظو کې وایم دا انسان په دنیا کې جنتی انسان دی. سبحان الله دا انسان جنتی انسان دی. اخیره جمله محبوب میں اوائرہ سلورم خزدا سے ملو شوا چه اغسطا پا مالم اوس خو اللہ در رحمو کی خزستا مال دا سے دوڑکے شاپنگون تبا خبرم نیو اغبا شاین مارکٹ کے ناسے تبا خبرم نیو اغبا پلان کی میگا مارٹ تتلی دامی جیدہ میگا مارٹ نروڑو تے تبا کرے مال دے تبا چه ستا مال محفوظ شو ستا معیشت محفوظ شو ستا عزت محفوظ شو ستا اولاد محفوظ شو حسب دے محفوظ شو نسب دے محفوظ شو خاندان دے محفوظ دے دغا اولاد بستا دینداری دغا اولاد بستا فرمن برداری دغا مال بستا پا مستقبل کستا پا اولاد لگی گی. محترم خدا سے چرتا ملاوی دیر کمی خز ملاوی چه اغا دا مال محافظی او اغا دا عزت محافظی ما اوی چه ستا پا زندگی که دا سے خزوا چه اغا دا دی دو محافظوا باس. محترم لنڈ جملویم د دنیا مالدار ترین او عظیم ترین انسان بر و پس نظم او د اغین بیا سنگ اولاد پیدا کیږي. پتشتا عمر فاروق رضی اللہ عنہ په زمانه کې نوجوان جمعات تبرات نو د شپې یوې جنې ولید چې دی خو ارش په دی خو په لار چته روان دی محله کې سر ته جمعات دی نو یو پیره وته आवाज وکړ نوجوان راشه نو خو نوجوانو مو شباب زور ورنږدې شو منو د اغه جنې لاسون زما دا لاس دا مړوند دی داسې ونیو نو د هغې لاسونه کې دومره کرنټ و چې زما شهوت را بیدار شي. نو د خدای شان ته وګوره دغه کور جومات سره یو ځای او گویا چې زه پې باندې ورغلی وم خو لیکن یو هلک تلاوت کو د قرآن نو د قرآن دا یو لفظ یې ولسته دا یو آیت ولمن خاف مقام ربه جنتان. الله وایي څوک چې زما د یرې نه ګناه پرېږدي یو سکے مقابله کې به دو جنتونه ورکم. سبحان الله وای محترم وای مړوند دی نیولې او آماده کړی وم خو مړوند مې ترې نه راخ که او را پرېوتم هغه ځای کې وای چې صبحي اذان وقت شو زه پروتم اوچته کړم د کور دروازې مخې ته درشل باندې چا کېښودم سارا کې گویا چې نیمه نه وه دا آیت را کې دومره تاثیر وکړ. پلار مې راووته بچیه ولې په ډپه د کور باندې ملاستم پلار مې پتون سر ته کېښودو ما ته وی بچیه په تا څه چل شوی دی ما ورته پلاره قرآن کې الله یو لفظ یو آیت او یو جمله فرمایلې ده چې ولمن خاف مقام ربه جنتان. آیا څوک چې د الله د یرې نه ګناه پرېږدي نو رښتیا الله به مقابله کې دو جنتونه ورکوي. ما وی بچیه دا خو قرآن دی نو قرآن خو تر قیامته پورې لفظ
لفظ تا ته د رښتیا اعلانونه کوي. ما وی بچیه دا زما د رب کلام دی، نو رب مې رښتونی دی، نو کلام یې دروغجن کیدی شي، دا رښتیا خبره ده. اواز یې د پلار واورېدو، یو چغې وواله، د دغې نوجوان د بدن نه روح ووته. عمر فاروق وایي زه رالم، هغه نوجوان مې ولیده، په څه وفات شو؟ په دې لفظ وفات شو. شپه وه، شپې له جنازه مقرر شوه. ما وی ما ته اواز وکړې، صبحي خبر شو. عمر فاروق وی ما وی زه په قبر باندې ودرېدم، اواز مې وکړ، قسم دې نوجوانه امید مې دی چې الله به جنتونه درکړي. وی عمر فاروق ته وګوره، تاریخ ابن عساکر وګوره، هغه قبر ورته الله ګویا نه کړ، القا ورته وشوه، د قبر نه اواز وشو، عمره سنو امید والا خبره نه ده، قسم دې الله یقیني دوه جنت راکړي دي. سبحان الله.